چې د دې ښځې سره دوه خاوندان میلاو شي او بل ورځ بچی پیدا شي، نو دا بچی به موږ د کم یو خاوند ګڼو چې دا د کم یو بچی ده، هېڅ پته نه لګي. نو خاوند بې پلاره شو، دا بچی بې پلاره شو، او د بچي پلار چې نه وي د هغه تربیت او کفالت به څوک کوي؟ نو ګور هغه نه به ځناور جوړېږي. تربیت او کفالت خو اهم شی ده. دیو جنا شریعت چې زنا حرام کړه وجه دا چې نسب بربادوي. یوې زناکار سره لسو زناکارو زنا وکړه، کال پس بچی پیدا شو، دا بچی د کم یو ده، هېڅ پته نه لګي. نو بس دغسې حرامیان او دغسې دا مټونګیان به معاشره کې رالویږي او بې پلاره به پلار به نه وي، او د ماشوم پلار چې نه وي نګراني او کفالت او تربیت یې نه وي، نو هغه نه بیا سم ځناور جوړ شي، معاشره ورسره تباه شي، امن د عالم ورسره تباه کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وأن تجمعوا بين الأختين محرمات زنانو ذکر شروع ده. هغه زنانا چې اسلام او شریعت کې د هغې سره نکاح کول قطعا حرام دي. د هغو یو څه اقسام ذکر شول، په آخر کې الله فرمایي وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. د یو سړي په نکاح کې دوه خویندې راجمع کېدل دا هم حرام دي، ناجایز او ناروا دي. علماء حکمت بیان کی دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې ولې ناروا دي؟ ځکه د دوه خویندو په منځ کې زبردست مینه او محبت وي. کله چې د یو سړي په نکاح کې راغلی نو د دوه بنو په منځ کې باهمي تباغض او تحاسد وي، کینه او دشمني وي.
نو تا چې دا دواړه خویندې په نکاح واخستې د هغې هغه فطري محبت دې په طبعي دشمنۍ سره بدل کړ هغې د یو بل ته چاړه وغوښه کړې او هغه مینه او محبت یې لاړه ختم شو نو الله تعالی پې پابندۍ ولګوله علما یو بله مسله ذکر کوي چې دا حدیث کې هم راغلی ده داسې دوه ښځې د یو سړي په نکاح کې راجمع کېدل حرام دي داسې دوه ښځې چې ته هره یوه فرض کې نارینا نو د دې بلې سره نکاح کول جائز نه وي او حرام وي نو داسې دوه ښځې د یو سړي په نکاح کې راجمع کېدل جائز نه دي دوه داسې ښځې چې ته هر یوه داوي او کداوي نارینه فرض کې فرض که چې دا نر شوه نو نکاح به نه وي جائز دی د بلې سره نو داسې دوه زنان هم د یو سړي په نکاح کې راجمع کېدل جائز نه دي علماء مثال ورکوي لکه عما او ریرا عما د پلار خور او د هغې سره ورېره راواخله نو عمه او ورېره دا د یو سړي په نکاح کې نشي راتلی چې یو سړي د عمې سره نکاح وکړه او د ورېرې سره دوه داسې ښځې په نکاح کړي چې یوه عمه ده دا دواړه ښځې په خپل منځ کې یوه یې ورېره ده او بله یې عمه ده نو داسې قسمه دوه ښځې را جمع کېدل نکاح کې جایز دی ځکه دا یوه عمه ده او بله ورېره ده دا عمه ته نر فرض کا چې دا نارینه شو نو خو د عمې نه به عم جوړ شي تره نو د تره د ورېرې سره نکاح کېږي نه او د دې بل طرف نه یې راواخله هغه ورېره یې نر فرض کا چې دا ورېره دا فرض کا چې نر ده نو لہذا دا بله به عمه شي ترور به شي نو د عامې و د ترور سره نکاح جایز ده نه نو دوه داسې ښځې را جمع کېدل په نکاح د یو سړي کې چې ته هره یوه نارینه فرض کړي هغه بله ورته په نکاح نه صحیح کېږي نو دا نکاح هم جایز ده البته یو ناشنا صورت د هغه جایز ده داسې دوه ښځې چې دا یوه ته نارینه فرض کړي نو د دې بلې سره نکاح جایز نه وي او که دا بله نر فرض کړي د دې اولې سره نکاح جایز وي یو طرف نه حرمت وي او بل طرف نه حرمت نه وي نو داسې دوه ښځې د یو سړي په نکاح کې جمع کېدل جایز دي دوه ښځې دا یوه ته نر فرض کا د دې بلې سره نکاح جایز نه وي او که دا بله نر فرض کې د دې اولې سره نکاح جایز وي نو داسې دوه ښځې د یو درېیمګړي په نکاح کې راشي دا جایز دی د هغې مثال به داسې یو سړی ځان ته یوه ښځه په نکاح کې نوی واده وکړي او د یوې بلې ښځې نه یوه لور ده په کور کې نو دغه ناوي او هغه لورې دا دواړه چې راواخلې نو دا خپل منځ کې څه دي میره مور او میره لور دي میره مور او میره لور شوې نو اوس د دې لور د طرف نه حرمت شته خو د میره مور طرف نه حرمت نشته اوس که دا لورې نر فرض کې چې فرض که دا نارینه ده نو خو دا بله یې میره مور ده د پلار منکوحه ده او د پلار د منکوحې سره خو نکاح جایز نه او که دا میره مور یې نر فرض کې چې فرض که دا نارینه شوه نو خو دا بله یې هېڅ هم نه ده که خو پردی ده د هغې په حق کې نکاح یې ورسره جایز ده نو داسې دوه ښځې د یو ثالث او درېیمګړي په نکاح کې جمع کېدای شي میره مور او میره لور دا یو درېیمګړی سړی
په نکاح کوي شي. ځکه دا میره لور چې نر فرض کی یا هغه میره مور سره نکاح نه کیږي. میره مور پرون الله فرمایلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. او کدا میره مور نر فرض کی نو دا میره لور خو اسم نه کیږي، اخو دی هغې په حق کې پردی ده، نکاح ور سره کیږي. نو یو طرف نه حرمت شته او بل طرف نه حرمت نشته. داسې دوه ښځې د یو سړي په نکاح کې جمع کېدی شي. وان تجمعوا بین الاختین، او حرام ګرځولی شوي په تاسو باندې چې تاسو جمعوالی وکئ بین الاختین په منځ د دوو خویندو کې، الا ما قد سلف مگر هغه چې تاسو کړي وي د دې نه وړاندې. الله وایي که مخکې مو چېرته جاهلیت زمانه کې دوه خویندې په نکاح کړي هغه خو درته معاف شول، خو نن نه بعد به قانون دای چې دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې جمع کېدل ناجایز دي. ان الله بشک الله تعالی کان غفور الرحیم، دای بخون کې مهربان ده. والمحصنات من النساء دام د حرمت لاندې داخل ده، حرام ګرځولی شوي په تاسو باندې. والمحصنات ذوات الازواج، پنځمه سپاره شروع شوه. محصنات ذوات الازواج هغه ښځې چې خاوند شته، خاوند په سر ژوندی ده، نکاح بحال او سنبال ده، د داسې ښځې سره نکاح کول الله تعالی وایي جایز حرمت دا حرام وي. نو دې ځای نه معلومه شوه چې د یو ښځې دپاره په یو وخت کې د یو خاوند نه زیات دویم او دریم خاوند دا جایز نه ده. اوس یو سړی د یوې ښځې نه زیات دوه درې څلور کوی شي، خو یوه ښځه په یو وخت کې د یو خاوند نه زیات دوه او درې خاوندان نشي کوی. الله تعالی فرمایي حرام ده په تاسو باندې. والمحصنات هغه ښځې چې میړوښې وي، خاوندې وي، ژوندی وي، نکاح هم برقراره وي، نو د دې ښځې سره د بل مسلمان نکاح جایز نه ده، ځکه د یو ښځې دپاره دوه خاوندان په اسلام کې نشته. د یو ښځې دپاره چې دوه خاوندان شي فرض کا، نو خو نسب بربادېږي. چې د دې ښځې سره دوه خاوندان میلاو شي او بله ورځې بچی پیدا شي، نو دا بچی به موږ د کم یو خاوند ګڼو چې دا د کم یو بچی ده، هېڅ پته نه لګي. نو خاوند بې پلاره شو، دا بچی بې پلاره شو، او د بچی پلار چې نه وي د هغه تربیت او کفالت به څوک کوي؟ نو ګور هغه نه به ځناور جوړېږي. تربیت او کفالت خو اهم شی ده. دیو جنا شریعت چې زنا حرام کړه وجه دا چې نسب بربادوي. یوې زناکار سره لسو زناکارو زنا وکړه، کال پس بچی پیدا شو، دا بچی د کم یو ده، هېڅ پته نه لګي. نو بس دغسې حرامیان او دغسې دا مټونګیان په معاشره کې رالویږي او بې پلاره به پلار به نه وي، او د ماشوم پلار چې نه وي نګراني او کفالت او تربیت یې نه وي، نو هغه نه بیا سم ځناور جوړ شي، معاشره ورسره تباه شي، امن د عالم ورسره تباه کېږي. نو د یو ښځې چې دوه خاوندان وي نسب بربادېږي. والمحصنات او حرام ګرځولی شوي په تاسو باندې هغه ښځې چې خاوندانې وي من النساء د زنانو نه الا ما ملکت ایمانکم. یو صورت نه الله وباسي خاوند والا ښځې سره نکاح کول خو جایز نه دي. الله فرمایي د وینځ سره بیا جایز ده،
دی وینځه که خاون وین هغې سره د مسلمان ملاوېدل او نکاح ور سره کول جایز دي. منځه یا غلام دا هغه ته وایي چې مجاهدین په جهاد کې کافران گرفتار کی او رای ولی خپل وطن اسلامی ته بیا امیر المؤمنین او امیر د مجاهدینو په غنیمت کې دا خزه او دانر کافران دا په مسلمانانو تقسیم کی چې دا د تاسو دا خزه تاسو دا تاسو نو بس دا غلامان او وینځ شولې د دې چې کم اولاد پیدا کیږي هغه غلامان او وینځ وي. نو چې کم مجاهد ته خزه ورکړه دا کافره اوس د دې کافر خزه به هغه ته هندستان کې په دارالکفر کې باقاعده خاون خو به وي خو دلته د دې مسلمان مجاهد کورواله ور سره بغیر د نکاح جایز ده. دا مسله ده امیر د مجاهدینو چې کم مجاهد ته وینځ ورکي بغیر د نکاح هغه سره کورواله جایز ده، نکاح ور سره نه کوي. البته که خرڅي کې په بل چا باندې یا په تحفه کې بل چا ته ورکي هغه ور سره نکاح وکي په دې مجاهد ته نکاح دا په اسلام کې نشته. نو دغه دا کافر خزه دا د کفري ملک نه اسلامي ملک ته په جهاد سره مجاهدین راوستل او هغه ته کفري ملک کې باقاعده د دې خاون شتا خو بیا ور سره یو مسلمان نکاح کوي دا نکاح جایز ده. دا نکاح جایز ده. کم خاوند چې دارالکفر کې ده هغه به موږ داسې فرض کو گویا کې چې هغه د سره نشته او مړ الله تعالی وایي د دې وینځ سره بیا د تا نکاح جایز ده اگر چې خاوند دی په کفري ملک کې موجود. الا ما ملکت ایمانکم مگر وینځ ستاسو اگر چې دا میړو خوي میړو نه لري په دارالکفر کې خو نکاح د تاسو ور سره سیدا کتاب الله علیکم یعنی حکم الله لکم حکم کړی دا الله تعالی تاسو ته الله دا فهرست محرمات ورک فلان کئی حرام دا فلان کئی او آخر کې فرمائی کتاب الله علیکم حکم کړی الله تعالی تاسو ته چې دغه محرمات او نزانو ساتي او الله چې څه فرمایي هغه باندې عمل وکړي. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم أو حلال غرز ولي شوي تاسو ته ما وراء ذلكم ما سوا دې مذکور محرمات څخه ورته هغه زین را شروع دي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم عماتکم باقاعده یو لیست او فهرست دې ځای پورې بیان. الله وایي دې خذو سرا د تاسو نکاح حرام ده خو دې خذو نه علاوه احل لكم حلال دي تاسو ته ما وراء ذلكم علاوه او ما سوا د محرمات د دې محرماتونه علاوه دنیا کې چې څومره خزي دي بشرطه کې چې مؤمن او مسلمان وي نکاح وسره جایز بس حرام الله بیان کړي چې دې ځان ساته د دې نه علاوه نور چې څومره دنیا کې خزي دي نکاح ور سره کوا مہر ور کوا جایز واحل لكم او حلال ګرځولې شوي تاسو د پارا ما وراء ذلكم ما سوا دې مذکور محرمات څخه او شرط بداوی ان تبتغوا باموالکم چې تلاش کوي بتا سودا خزی باموالکم پمالون خپل سرا مہرن مہر ورکه لا وی کمی خزی سره چې نکاح کې نو مہر ورکوا محسنین پدا سے حال کی چې تاسو نکاح کون کیئ غیر مصافحین یعنی غیر زانین چې زنا کون کی نه یی. الله تعالی دلتا یو غلط سوچ او فکر هغه د فقې او ختمي څوک بداوي چې الله مون ته کولاو اجازه راکړه دی حرام نه ځان ساته کومه خزي چې حرامي دین علاوه دنیا کې چې څومره خزي دی هغه تاسو ته حلال دي او ان تبتغوا باموالکم که پیسې ورکول
یو سړی به وایي چې زه یوې پردۍ ښځې ته 10,000 روپۍ ورکوم او هغې نه خپله فایده اوچتومه، نه دا خو زنا ده که الله فرمایي غیر مصافحین فصحه اوبو تویولو ته وایي بې ځایه به اوبه نه تویې، زناګانې به نه کوې، مال ورکه، پیسې ورکه، معنا مهر ورکه، نکاح ورسره وتړه او مهر ورکه، بغیر د مهر نه نکاح ښه نه وي. نو دا معنا نه چې بعضې احمقان او شهوت پرست خلق د دې نه د زناګانو جواز معلوم کی چې قرآن کې هغه د الله مونږ ته اجازت راکړي چې بس پیسې ورکوه کار خلاصوه. الله وایي نه غیر مصافحین، زنا کوونکي به نه یئ. فما استمتعتم به، فما پس هاغ خزی استمتعتم به چې تاسو فائدہ اخلی پا اغی منهن دی زنانونا فآتوهن نور کئی تاسو دی زنانوتا اجورهن مہرن دی دوی فریضتا لازمن لاوی مہر خامخاور کا. فما استمتعتم، استمتاع فائدې اخستلو ته وایي. الله وایي چې غواړې د ښځې نه فایده واخلي، شهواني او جنسي تقاضا پوره کړي، فرمایي فآتوهن اجورهن، مهرونه ورکړه، مهرونه ورکړه. لہذا دې ځای نه معلومه شوه چې مهر خاوند ښځې ته مقرر کړ او بیا دې ښځې سره ملاو شو، هم بستري او صحبت یې وکړ چې څومره مهر دا د ښځې ملکیت شو، دا بس د ښځې شو، ځکه تا فایده واخیستله ښځې. استمتاع نه دلته مراد متعه نه ده، د شیعګانو متعه، متعه موقتی نکاح، سو ګنټو، سو ورځو، سو میاشتو دپاره نکاح کول دا په اسلام کې جایز دی. ابتدا د اسلام کې وا، خو بیا په غزا د خیبر کې حضرت علی رضی الله عنه فرمائی ان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عن المتعة النساء وعن اکل لحوم الحمر الاهلیه. نبی علیہ السلام غزا د خیبر کې دو شیونو نه منع وکړه، یو د موقتی نکاح نه چند ورځو دپاره نکاح متعه ورکوي، او دویم د کورنیو خورونو د غوښې خوراک نه، چې د کورنیو خورونو غوښې به نه خورئ. دا خورونه جایز و دا کور کې چې موږ سره اوسېږي. یو باندې غره والا وحشي خورونه دي هغه اوس هم جایز دي. اهلي چې کور کې اوسېږي کورني خورونه اول د اسلام کې جایز و، خو بیا نبي علیه السلام نو موقتی نکاح اوس جایز نه ده. متعه دې ته وایي یو سړی یوې ښځې ته وایي چې ما سره نکاح نه کوې د 3 ورځو دپاره، هغه وایي ټیک ده، څومره مهر به راکړې؟ یاره 10,000 روپۍ. ټیک شو، نو بس د 2 شاهدانو په مخ کې ایجاب او قبول وکړي، نکاح وتړي. نو څو ورځو دپاره؟ 3 ورځې، 1 هفته، 2 میاشتې، دغسې موقتي. دا شکل او صورت د نکاح ده، په حقیقت کې زنا ده، بالکل جایز نه ده. دیو جن نکاح کې مونږ دا ټکی ولګو چې په نکاح صحیح شرعي ابدي مؤبدي، همیشه همیشه ابدي مؤبدي، یو کال د پاره نه، 10 کالو د پاره نه، 6 کالو د پاره نه، بلکې ابدي چې تاسو ژوندي وای نکاح به مو وي. اګه په نکاح کې مونږ دا ټکی ولګو چې زه د دې ښځې سره نکاح کوم د 500 کالو د پاره، بیا جایز ده، ټیم به پکې نه کېږي، ابدي مؤبدي. نو موقتی نکاح دا په اسلام کې جایز نه ده. ځکه نکاح جایزي هغه نکاح چې د اولاد په نیت باندې وي، نکاح به کوي په دې نیت باندې چې خدای اولاد راکړي. اوس د 2-3 میاشتو دپاره موقتی نکاح چې سړی کوي، خو پته ولګېده چې اولاد مقصود نه ده، صرف شهوت پوره کول مقصد، او د نکاح نه شهوت پوره کول مقصود نه، خو ضمني خبره ده.
مقصد په دې نیک اولاد وي چې خدای ماته نیک اولاد اوس که درکوي یې که نه یې درکوي خو نیت په دې دا وي په نکاح سره دا حرام دی دا نه ده جایز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آخر زمانہ کې به زنا عام شي و نامه به بدل شي زنا به عام شي نو اوس نامه ورته کېږي متعه لکه زنا که ورته وایي چې زنا کې زنا خو بدنام لفظ ده نو بیا خو ورنه ځان ساتي نه وایي متعه کې حسن جان شیخ صاحب الله وبخي د هغه وایي موږ په ګاډي باندې په روډ حج ته تلو نو ایران کې مشهور راغله هوټل کې په دې ایران کې زناګانې ډېر فحاش ځای ده وایي د شپې ښځې راغلې نو موږ سره وایي ساده د 400 سپین ږیري حاجي صاحبانو نو ورته یې حاجي صاحب مطعم یې کوني فارسي کې ورته وایي وایي زه خو پوه شوم هغې نه پوهېږي دا څه وایي وایي ښځې پوه شو چې دی نه پوهېږي بیا ورته یې حاجي صاحب زنا مې کوني وای ما ورته چې ګور دغه دا شی ټول زنا ده اول چې نه پوهېدی نو بس خبره یې واضحه کړه صرف نامه ورته بدله کړي نامه ورته بدله کړي عربو کې نامه ورته کېږدي مساج 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 حاجي صاحب پېژنې مالش مالش نو بس بند کمرو ته ورسره ننوځي یو ملګری و محمدین قاری صاحب وای دی افغانستان نیازه یو نو د کویت نه راغی دوبۍ ته څه سودا دپاره نو بس هوټل باندې تېرېدم چې د مساج والا هوټل ده وایي ستړی وم بدن مې خو چې راځله ځان به درته مالش کې غوړ به کښېنو چابي به ولګوي وایي چې نه لاړم نو څلورم پنځم شپږم منزل ته یې وخېژولم باقاعده کوانډر باندې نمبر راکړه فلانی کمره هغې ته لاړم نو چې لاړم یو ښځه راغله ما څه فکر و چې ښځه به راځي ښځه او داسې ښځه چې بس بربنډه نو ما وی چې ګیر شو نو ما ته وی چې جامې وباسه ولې جامې وباسه وایي نو داسې خو نه کېږي نو وایي ما دا ویښته ودرېدل او رامنډه مې چې رامنډه مې کړه نو په دې پوړیو کې داسې درز نه باډۍ نه به ډېر غټ نو دا ټول بولډینګ والا بار راووتل چې څه مسله ده نو هغه وایي زه وتښتېدم چې خدایه دا سبا کار خراب ده خو هسې نامې بدلې دي یا متعه شوه یا مساج شو حقیقت کې زناګانې دي فمستطعتم آغا زنانه چې فایده تاسو اخلی باغی منهن د دې زنانونا فآتوهن اجورهن ورکئ دوی ته مهرونه د دوی فریضة لازما ولا جناح علیکم ند جائز تاسو د پا ولا جناح علیکم نشتا گناہ پتاسو فیما پا آغا زیادت و نقصان د مہر کی تراضیتم به جبا ہمی رضا شی تاسو دوار پا آغی من بعد الفریضت ورستو دی تعین او دی تقرر دی مہرنا مہر مقرر شو 1000 روپی ورست خزا و خاون دوار سر رازی شول پا 1500 باندے راکم شو جائز دا ورستو خزا و خاون سر رازی شول پا 1500 روپی زیاد شو جائز دا مہر خو په نکاح کې مقرر ده 1000 روپۍ اوس ښځې او خاوند خپل منځ کې چې مشوره وکړې یاره دا مهر ډېر ده لږې راته کمی نه هغه ورته ټیک شو 500 روپۍ پرېږدي یا خاوند مهرباني وکړه یاره 1000 روپۍ ده دا 500 زیاتې وه نو الله وایي هغه زیادت او کمی چې تاسو مهر کې کوئ خو تراضیتم به چې باهمي دواړه پرې راضي یئ هېڅ ګناه پکې نشته ان الله بیشک اللہ تعالی کان علیما دے علم والا دا حکیما حکمت والا دا درود شریف وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعا کی اللہ دا درس قبول کی زمان گناہوں دے پارے کفارہ چبیرہ وگرزئی اللہ درجات موسر عالی کی دستا قرب و ملاقات و نصیب کی
یا الله ته مونږ راضي شي عظیم خدای د خیر او د رحمت په قدر حاجت بارانونه نازل کړي خدای دا ګرمۍ او دا خشکۍ ختمه کړي یا الله مونږ ټول عالم او مخلوق په خپل رحمت سیراب کړي الله خیر او د رحمت باران وکړي خیر او د رحمت باران وکړي وصلی الله علیه